الله فرمایي د زنا په باره کې چې کومه ښځه کوم سړی زنا وکړي نو دغه سړی و زنانه دغو له د سل کوړې ویر کړی شي چې کله دو غیر شادیشده وي نو دا حکم د هغوی دپاره دی. اوس زنا باندې بحث کول دي چې زنا ولې الله حرامه کړه. د انسان په ذهن او په سوچ کې دا خبره رسي چې په اسلام کې زنا ولې حرامه ده. نو مفسرین حضرات ډېرې خبرې پکې کوي او مختصر یو څه درته بیان چې زنا الله پاک ځکه حرامه کړې ده چې په دا کې د انسان عزت او وقار ته خطره ده. چې کم سړی زناخور په معاشره کې د عزت نه وي، کم سړی زناخور وي هغه څوک قدر او عزت نه کوي. نو مقصد دا دی چې زنا الله ځکه حرامه کړله چې د انسان له الله کم عزت ورکړی دی، کم وقار ورکړی دی، کم احترام په دنیا کې کېږي نو هغه د زنا سره ختمېږي. نو الله زنا حرامه کړله ودې چې کوم دی واده او نکاح چې کوم دی حلاله کړله. دویم نمبر په زنا کې لویه مسله دا ده چې کله زنا ځکه الله حرامه کړله چې په زنا کې نسلونه تباه کېږي. نسل پته نه لګېږي چې دا نسل د چا دی، دا د چا زوی دی، د چا المسی دی، د چا کړسی دی. نو الله زنا ځکه حرامه کړله چې د انسان نسل محفوظ شي. د زنا حرامت الله ځکه وکړلو چې انسان چې کم نسل دی هغه معتبر شي او بهتر دی او هغوی دپاره سلوک دی. دریم نمبر زنا الله ځکه حرامه کړله چې د انسان د کم امور د کور دي. مثال کې ښځه به خاوند چې کومه ژوند تېروي، ښځه یې عزت و قدر کوي، د خاوند خبرې مني. زنا الله ځکه حرامه کړله چې دا امور په ښکلې طریقې سره چلي. او که چیرې زنا حلاله وایي نو بیا ښځې عزت کولو سړي نه، سړي عزت به چېرته و؟ دا سړي ته ښځې څه کول په سړي باندې او بیا سړي په ښځه باندې څه کول، بس یوه معامله بس ټوټ وي. نو الله حرامه ځکه کړله چې د خاوند نظر صرف په بیبي باندې وي او ور د بیبي نظر صرف په خاوند باندې وي. نو دا مینې محبت والا ژوند، د بچو سره د محبت والا ژوند، دا نسل و ثابت ده شي. نو په دې سره به دنیا امور چلیږي. نو الله زنا ځکه حرام. څلورم نمبر دا چې د اولاد د محبت د وجې نه الله زنا حرامه کړله. تاسو نه ګورئ چې وړوکی ماشوم وي، بله ورځ په ویډیو کې راغله وړوکی ماشوم و زنده سر روغ چې ته وي هغه یې دفن کړی و، زنده ژوندی و. همدارنګه د زنو د وجې نه کله چې کوم دی په لښتي کې پروت وي، کله چې کوم دی په ګندا کې پروت وي، که نه غیر داسې ځایونو کې پروت وي، ځکه چې د اولاد سره یې محبت نه وي. وګورئ که یو سړي لور وشي څومره پرې خفه کېږي، او که یو سړي زوی وشي هغې سره څومره مینه محبت وي. د کله چې د حلالې نه نکاح نه شوی او چې کله په زنا سره وشي څومره هغه باندې تاسو ښه پوهېږئ. نو الله زنا ځکه حرامه کړله چې دا د اولاد سره محبت، د مور او د پلار سره محبت، دا تمام رشته داري پکې خرابېږي. نو الله زنا حرامه کړله دغې د وجې نه چې د یو بل سره محبت اظهار کړي. نو دا څلور پنځه وجې نورې ډېرې وجې دي چې زنا الله حرامه کړله. ولې؟ خو بس دا د الله شان و شفقت دی چې په انسان باندې کړی. کوم انسان هغه زناکار محترم دا ډېره بد او زنا یو قرض دی، قرض. که زنا دونه وشوله
ته په خاندان کې به دا چلېږي چا نه زنا وشوله زنا یې وکړله دغه انسان په رزق کې برکت نه وي د سره به پیسې نه ټیږي د به اولاد نافرمانه وي د به په دنیا کې عزت و قدر نه وي خو بله مهمه خبره ده زناکار سړي مهمه وجه زه درته ښیم چې د هر سړي ورته غلط خواهش وچتېږي زناکار سړي ته او زناکارې ښځې ته به هر انسان خواهش کېږي چې زه د سره زنا وکړم او پاک دامن سړی او پاک دامنه ښځه هغه که په لاره تېرېږي او دلته زناکار سړی سوچ کوي نو هغه دومره یېرېږي چې د سوچ نه یې بهره وي هسې نه وربېزته مې کړي هسې نه چې لږه تېرو کړي نو الله پاک دامن سړي ته او پاک دامنې ښځې ته لوی عزت ورکړی او په صورت نور کې چې الله پاک دامن سړي او پاک دامنې ښځې ته چې کم عزت و قدر بیان کړی دی هغه د مو د وس نه بهر معنا زناکار سړی و زناکاره ښځه به سره واده معنا پاک دامنه ښځه به د ده پوره نه د قابل احترام چې د سره نکاح وکړي او پاک دامن سړی هغه د پاک دامنې ښځې دپاره دی معنا دا به د سره د دې سره معتبره ده چې دی نکاح وکړي یا دې چې کوم دی دا زناکاره ښځه د مشرک سړي سره واده وکړي او یا دې دا زناکار سړی د مشرکې ښځې سره واده وکړي مقصد دا دی چې دومره بد عمل دی او زنا دومره بد عمل دی چې د زناورو فعل دی د زناورو فعل او چې کوم انسان د زناورو فعل وکړي زناورو فعل نو هغوی دپاره سنګینه سزا پکار الله پاک دې مونږ او تاسو د زنا نه بچ کړي مونږ او تاسو اولاد دی الله دې زنا نه بچ کړي اما عزتمند خپل بچي باندې کنټرول پکار دی چې زنا نه بچ کړي الله دې مونږ او تاسو